بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو. په پروګرام روغ صحت کې درته ستړي مشي وایو. دا پروګرام تاسو ته د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته وړاندې کیږي. قدرمنو، په نننۍ خپرونه کې به موږ د صحت سره تړلې دوه ډېر اهم موضوعات تاسو تر وړاندې راولو. په کومه کې چې په عامه توګه باندې زموږ په کلیوالو داسې علاقو کې که موږ وګورو نو زموږ زنانو ته د جوړونو ډېرې زیاتې مسلې دغه مخې ته بیا ورسره د بدن نورې داسې کمې پټې یا د بدن نور داسې کم ځایونه چې هغه یعنی د هغې دردونه ډېر زیات سیوا مخې ته کیږي. بیا ورسره قدرمنو کم چې نن سبا یو فیشن جوړ شوی دی، بیا د چمړۍ په سطح باندې که دغې ته موږ وګورو، بیا د ایښتو د لګولو کو موږ وګورو، نو دا قدرمنو ډرمټالوجي او ارتوپیډک دا دوه داسې موضوعات موږ نن ستاسو تر وړاندې ږدو. خو دا خبرې به زه نه کوم، زه به صرف پوښتنې کوم. په دغې به در سره زموږ چې کم ماهره ډاکټران دي د رحمان میډیکل انسټیټیوټ سره تعلق لري، هغه به در سره په دغې باندې خپل ماهرانه رای شریکوي، د ځان سره په پروګرام کې شریکو. ډېر محترم زموږ وړومبی ډاکټر ذیشان خان چې ارتوپیډک سرجن دی په رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې زموږ پروګرام ته وخت ورکړی، د ځان سره په پروګرام کې شریکو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مشي درته وایو. ډېره مهرباني. صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. ډېره زیاته مو مننه کوو د وخت راکولو. او قدرمنو، زموږ په دغه ټولنه کې چې کله زنانه ډاکټرانې دغه شانتې د ډرمټالوجي میدان ته راځي، نو بیا ورسره زموږ څومره هم زنانه دي هغه په کله او زړه سره د علاج کولو په غرض اسپتال ته راتلی شي. ډیره محترمه ډاکټر صوفیا خان چې فیملی فیزیشن ده، ورسره د ډرمټالوجي په دنیا کې یو خپله پیژنګلو لري، د رحمان میډیکل انسټیټیوټ سره تړون لري، د ځان سره په پروګرام کې شریکوم. میډم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي درته وایو. مهرباني. ستاسو هغه راز زه ښکاره کوم کتونکو ته هم. قدرمنو، زموږ چې کوم ډاکټر او ډاکټره صاحبه ده، نو دا پرشته کې یعنی ښځه خاوند هم دي، نو دا یو ډیر زیات ښکلی بیا تړون دی چې په یو کور کې دوه ډاکټران او بیا د مختلفو شعبو سره او بیا زموږ دغه پروګرام ته وخت دغه ښکلا. قدرمنو، لومړی شروعات د ارتوپیډک په هکله باندې کوو. ډاکټر صاحب کله راته ووایي ارتوپیډک مونږ چې کله دا ټرم بیانوو نو دا راته که لږ بیان کوي چې په دې کې څه راځي. د کې صرف لکه د جوړونو او داسې چې کوم د پټو دا صرف تر دې حده دی که نه د دې نور وسط څومره دی؟ ارتوپیډک اصل کې که تاسو د دې لفظ دا مطلب ولګ، دا یو لیټن ژبې یو ټکی و چې کوږ ماشوم نیغول. کوږ ماشوم نیغول. ایگزیکټلی جی. نو څنګه چې د هر یو شیز یو انسیګنیا وي، یو نښې، داسې که د ارتوپیډک تاسو نښه وګورئ نو یو کږه ونه ده او هغې ته رسۍ اچولې دي، یو نیغې ستنې سره یې تړلې ده. بالکل. نو پخوا جي ارتوپیډکس به زیات دغه هم دا چې دا هډوکی مات شوی دی، لرګي سره وتړه بس ټیک بشي جي، یا ماشوم دی هغه ته هغه کالبونه ورته به ویل سپلنټس هغه وتړه. خو څنګه چې دنیا اډوانس شو دی، سره ارتوپیډکس هم اډوانس شوی دی. صحیح. نو اوس په ارتوپیډکس کې هم بلا ډېر سب سپیشلټیز دي. نو د جوړونو هر قسمه تکلیف د سر نه واخلې جي تر خپې پورې، د پټو هر قسمه مسلې، بیا دې کې زموږ سره یو بل سپیشلټي د روماټالوجي هم ورته روماټالوجي. بالکل. د دې جوړونو د سوزش بیماری اکثر پکې لاسونه خپې ارلی ایج کې دا کار شي جي، دا هم ورسره دي. بیا په ارتوپیډک سرجري کې زموږ چې لکه د ملا د تیر ډاکټران دي، د جوړونو بدلولو زیان له سپیشلټي ده. فریکچرز ماته هډوکي خټول کوي، ورسره هینډ سرجري شوه، نرو سرجري شوه. بیا پکې یو شیز چې کم اوس مونږ کوو او 13-15 کالو نه ډېر سپیډ کې روان دی، په پېښور کې مونږ انټروډیوس کړی دا د هډوکو پټو کینسر هم دی. نو ډېر سب سپیشلټیز دي چې بلا یو واست دنیا ده چې هغه کور کوي. همدغه که دغه سره لږ په ډیټیل کې ووایې، تاسو وایئ چې د هډوکو چې بیا کم کینسر دی دا تاسو معرفي کړی دی، دا یعنی مطلب د ملک په نور برخو کې کم کیږي که نه صرف دغه کې مهارت تاسو؟ چې دا یو ډېر نیګلیکټډ قسم، یو ډېر لکه خلکو به پرېښودی شیز و، بس هر چا به هم دا ویل یاره که لاس دی یا خپه ده یا بدن په لږ حصه کې رسولی ده، پښتو کې ورته مونږ دا وایو که نه. نو بس وایي د دې یو علاج دی لاس یا خپه ورله کټ کا، او دویم به هم دا دغه چې د دې علاج خواړو شته نه، دا انسان به مري، هډوکي رجیږي او دا دي او هغه دي. نو دا یو غلط کانسیپټ و. دې نه مخکې جي و خال ځایونو کې به دا پریکټس روان و،
خو یو ډیډیکیټډ یو هسپتال چې پای کې دا ټول هر څه په یو ځای کې په هر طریقه باندې پورا یو دغه ملاویږي هغه مونږ شروع کړو چې کله نه 2016 کې ما رحمان میډیکل انسټیټیوټ جوائن کو جی نو الحمدلله زما اوس د مریضانو ډیټابیس زه پورا ریکارډ ساتم ځکه چې دا مریض مونږ ټول عمر د پاره فالو اپ کوو نو تقریبا 650 میجر اپریشن مونږ په دې 15 کالو کې کړی ډیر غټ اماونت او دا ټول هغه اپریشن دي چې کم کې مونږ لاس خپا کټ کې دونه بچکول والا اپریشن کړی یعنی دا شپږ نیم سوه د پاسه کم کیسز چې دي په دې کې دا د کټ کېدو نه بچي بالکل دې کې وړې اپریشن شامل نه دي خدا په یوازې ځان نه کیږي چې دله پوره یو ټیم پکار وي جی نو دا ټیم جوړولو د پاره هم ډېر خواري غواړي ځکه چې هر یو کس په خپل ځای کې لګ کار کولو نو الحمدلله په دې 13-15 کالو کې مونږ دونه خوشو چې اوس مونږ سره پلاستیک سرجن موجود دی مونږ سره اونکولوجیست په موجود دي سرکاري لیول باندې مونږ سره غټ غټ چې کینسر کم هسپتالونه دي هغه ډاکټرانو اوس مونږ سره ټیم ورک شروع شوی دی ډیر ښه اوس مونږ دونه حد پورې ریفرل سنټر یا یو ریفرل یونټ جوړ شوی دی چې الحمدلله زه تاسو ته په فخر ویلی شم چې د ملک هر ګوټ نه مریض راځي علاج د پاره او الحمدلله مونږ تقریبا 70% مریضانو کې لاس خپا کټ کې دونه بچ کولو اپریشن کولې شو جی ډیر ښه او قدرمنو دا د یو ټیم ورک هغه نتیجه مخې ته کېږي څنګه چې ډاکټر صاحب دغه ذکر هم وکړو چې د صحت په مد کې کم یو هسپتال هم دغه شانتي خپل سروسز هغه راوړاندې کوي نو هغه کې بیا کوشش دا وي چې د مختلفو شعبو خلک چې دي یعنی مطلب د هغه یو فیلډ خو سب سپیشلیټیز چې کوم دي د هغې راټول کړي او په هغې کې چې دی عوامو ته ښه سهولیات وروړاندې کی ډېرې محترمې ډاکټر صوفیا خان اړخ ته به هم ځو د هغې نه هم څه پوښتنې کوو ځکه چې که وګورو د کریمانو استعمال ډېر زیات سیوا شوی دی هر تن په دې کوشش کوي چې یاره خپل ځان هم سپین کړي او دغه شانتې که د چمړې سره تړلې قدرمنو موږ د یختو د کرلو اړخ ته لاړ شو نو زموږ ډېر داسې ملګري دغه اړخ ته هم ځي نو په دغې کې به هم د چمړې سره تړلې پوښتنې د محترمې ډاکټر صوفیا خان نه کوو ډېر زیاته مننه ستاسو خو کوو چې راته وخت راکړی دی راته ووایې چې په نننۍ موسم کې د چمړې مسلې کمی وي خجی نن سبا د یخنیانو ټایم دی نو په دې کې چې کامن مسلې موږ کومه ګورو ایگزما ده خشکی مسلې ډېرې زیاتې شوي دي بالکل صحیح او د دې مختلف ټایپس دي هغې سره پیشنټس نن سبا ډېر راځي خجی نو دا ټولونه غټه مسله ده نن سبا هغه کې خو دې نه علاوه جنرال ډرمټالوجي چې کومه ده هغې مسلې مسایل خو چلي ورسره هغه هم ایکولي حل بیا دې څه پکار لکه موږ ګورو بازاري داسې کریمان وي څوک څه کوي لکه د خشک جلد دپاره څه پکار دی څه علاج څه کورنۍ ټوټکه ده که نه تاسو د دغې څه علاج کوئ ښه جي خشک جلد کې ټول نه مخکې دا کتل پکار دی چې د دې ریزن څه دی یا خو جنیټیکلی ایگزما مسله د چاته چې کوم د ماشوموالي نه چلی لګیا ده ما ته ډېر پیشنټس داسې راځي چې کوم په مختلف ډاکټرانو باندې عمدې مسلې سره ګرځي دې ته لږ شانتې دا ایکسپلین کول پکاري چې دا یو لکه د ډیزیز بیک گراوند څه شی دی هغه لږ په هغې پوه کړو نو بیا مختلف ډاکټرانو باندې ګرځېدنه خپل ژوند دی آسان شي ورسره لږ شانتې که دې نه علاوه نور فیکټرز دي لکه د اوبو کمی شو ډیهایډریشن آب و هوا بدله شوه هغه بیا نور شیزونه دي صحیح یعنی تاسو مطلب دغه ته ته ځان رسوئ چې دې وجوهات څه دي موږ وګورو ستاسو په یو فوټیج کې ما کتلی و رحمان میډیکل سنټر کې چې انسټیټیوټ کې بخښنه غواړم هغې کې چې دی تاسو لیزر هغه یو قسم له تھیریپي هغه سروسز ورکوئ نو دا خطرناک خو نه نه جی دا د دې باره کې ډېر کامن مسکنسپشن دی د خلکو چې د لیزر نه کینسر کیږي یا د لیزر نه پرمنټ نور نقصان رسی اصل کې جی خبره دا ده چې لیزرز دا فیلډ دومره زیات ډیولپ شوی دی او که ټول نه یو وړه خبره دا وګورئ چې لکه که دومره غټ انسټیټیوټ کې یو سروس پرووایډ کیږي هغه به هر طرف نه کتلی کیږي هغه به داسې نه چې بس یو شی د چا په خوښه راغو هلته موږ یو سروس سټارټ کړو دې ته موږ ایویډنس بیسډ پریکټس وایو چې لکه چا باندې پوره ټرایلز شوي د هغې یو ساینس دی هغه د چلی لګیا دی نو دا یو سیف شی دی خو د یک امپورټنټ خبره دا ده چې ماشین چلی څوک هغه د هغې قابلیت شته د هغې کولو ځکه تاسو نن سبا کتلي او دې شیز د دې ریپوټیشن خراب کړی دی
لیزرز کولاو شوي هرې محلې کې هر پارلر کې هر چېرته ځای په ځای موجود دي. ما ته چې کوم کلاینټیل کوم پیشنټس راځي هغه یوزولي د لیزر دپاره به کم راځي د هغې کمپلیکیشن سره زیات راځي. نو هغه ځکه د خلکو کانسپټ خراب شوی دی خو لیزر نه هیڅ قسمه داسې کینسرز نه کیږي او سیف چې د چا کار دی هغې ته ورځئ نو داسې کمپلیکیشنز په دې کې دا ستاسو خبره ډېره زیاته ښکلې وکړله چې لکه داسې که نان ټرینډ چې کوم لکه ټیکنیشنز دي هغه راغلل او هغوی چې دی ځای په ځای باندې دغه شانتې خپل دوکانونه کولاو کړل دا ډېر زیات قدرمنو میټر کوي چې لکه ته علاج د کوم ځای نه ترلاسه کړې. زما ډېرې محترمې خویندې میندې به دا وخت ناستې وي کوم چې عمر رسیده دي هغوی به دا پوښتنه خامخا په ذهن کې نیولي چې نه که نه نو که تا د اډوکو دا ډاکټر راغوښته دی نو د نه دا تپوس خامخا وکړه چې مونږ قدم اخلو نو په دا کونډۍ کې چې دی کرچار کېږي نو ډېر راته وایي چې په دې کې لاړه نشته ډېر راته وایي چې ته چې دی نو پنچې وخوره دغه شانتې مختلف قسمه کورنۍ ټوټکې پکې مخې ته راځي. ډاکټر صاحب په دې مو ټیکنیکلي هم پوه کې د دې په علاج باندې هم پوه کې چې دا قدم چې اخلو دا کرچار پکې ولې کېږي. تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه او په دې کې ډېر خلک بیل بیل قسمه خبرې کوي. زموږ دا فیلډ داسې دی که نه لکه څنګه بازار کې یا دکان کې خلک کینی او انټرسټینګ خبرې اورو داسې موږ هم خپل کلینیک کې انټرسټینګ خبرې اورو. څه خلک پکې دا وایي د جوړونو کې مې خشکي راغلی اصل کې جي داسې ده چې لاړه ماړه نه کمیږي دا اډوکي په ځای باندې کرچې وي لکه د چرګ پتون چې تاسو خورئ دای په ځای باندې اکرپندۍ که نه کرچې او جي نو دا کرپندې یا دا کرچې عمر سره سره رو 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 دا کمیږي. ټیک شو جی لکه څنګه تاسو په ګاډي کې بریک پیډ دی ټیک یا بریک لیدرز یا رو رو عمر سره ټایم سره سره کمیږي. الله تعالی داسې یو نظام جوړ کړی دی ځکه چې اډوکي د پاسه لګي دا جوړ کې خو اډوکي دی که نه نو که دې باندې دا کرچې نه وي نو دا به هر وخت خپلو کې جنګېدو دا اډوکې به رجېدو دی به درد کو نو دا کرچې دونه سافټ او دونه نرم او شفاف خدای تعالی جوړ کړی دی چې د دې عمره شفاف او سموث سرفیس اوسه پورې مونږه انسان نه دی جوړ کړی. سبحان الله. ټایم سره سره څنګه چې انسان زړیږي جی ویښته سپینېږي داسې دا جوړونه ټول انسان زړیږي که نه ورسره نو دا کرچې چې کمیږي جی نو دې د وجې نه دا اډوکي دا کرچارې کوي دا لږ ډېر درد کوي او خلک وایي چې د جوړونو بیماري مې شوه آرترایټس شو دا آرترایټس دې ته وایي دې کې لاړه ماړه نه کمیږي څنګه چې تاسو وایي که نه څوک وایي جی پانچې وخوره څوک وایي بنډی په اوبو کې واچوه او خپلې پټۍ پرېږدي کورنۍ دا غیر ساينسي دغه خبرې چې نن سبا دور د ساينس او د ثبوت دی نو د دې شي هیڅ ثبوت نشته. دا درد کوي سمو دې پورې رواني خلکو ته مونږ بیا مشوره ورکو چې ډېر تکلیف نه نوم ورته خپل لایف سټایل ژوند طریقې کار لږ بدل کا پس مکه نه چونکې زمونږ مت وطن خلک علاقہ کلچر داسې دی چې مونږ پس مکه ناستې خوښو بل مونځ کا تا که چاته ویل چې په کرسۍ کې نو ډېر خفه کېږي ځکه د سجده کې یو بل قسم آرام ملاوي. دا صحیح وایي بالکل یا ډېرو خلکو ته خپل ځان چې دی عمر رسیده په دغه کې ښکاري چې نه که نه مسجد کې چې داسې عمل نشم کولی نو اولنی سټیج کې دا تکلیف کمولو لا یا د دې دا پروسس روکولو لمغه خلکو ته چې د خپو په سر مکه نه مونږ په کورسه کې نور اکټیو اوسېږي بالکل ګرځيږي په ګرځېدو هیڅ پابندي نه او دغه شیزونه ورته وي چې مکه بل وزن کم ساتي ځکه چې وزن ډیر زیات وي نه دا پروسس لګیږي دا هم وزن پیچیدې نو مسله جوړیږي بالکل کیږي ساينسي تور باندې د ګوډې جوړ او د ملا جوړ دی باندې د وزن د ټولو نه زیات ډایرکټ افیکټ دی کدا مونږ کم کو د سره دی تکلیف کې هم آرام راځي. بیا د تکلیف د پاره مونږ دوايان دي چې هغه ورکو خلکو ته دغه دا شیزونه وایي چې خپل مسلز د اکټیو ساتي. بیا که بیخي جی دا جوړ بیخي خراب شوی وي او په ګولو باندې هم دا علاج نه کیږي او تکلیف ډیری نو بیا د دې علاج اپریشن دی ا جوړ بدلولو والا چې موږ ورته دا اکثر خلکو دی باره کې دا خیال دی چې جی دا جوړ بدلولو مطلب دا دی چې مان خپل کټ ک لړای کو اوس نوې شیزه پکې دوکو اکچولی جی دا سینه دا مونږ چې دا کم دا کرچ ختم شوی دی اډو کې لمونږ شیپ ورکو دی باندې مصنوعي دا کرچ ولګو چې کم دا میټل ډیفرنٹ معدنیاتو کمبینیشن نه جوړ دی ته د جوړ بدلولو اپریشن وي چې کم زر خ کافی کوم تقریبا هفته کې میاش کې دا سه 15-20 پورې اپریشن کو د ګوډې د ډوډۍ د جوړ بدلولو خ کامیاب دي چې تقریبا 90% پورې سټیسفیکشن دی
پاکستان کې اوس هم بدقسمتي دا ده چې د دې باره کې د خلکو ډېر مسکنسپشنز دي. خلک وایي اپریشن مه کوه، کو د کو نخبه به دې نیغه پاتې شي یا به په میاشتو په کټونو پروت دی. چېرته بل ځل ټایم میلو شي انشاءالله زه به تاسو ته ویډیوز وښیم چې زموږ نن د مریض اپریشن وشي په 12 غنټې په سهار راباسي او ګرځي. او دا به ډېر ضروري شي چې مونږ قدرمنو ته دغه هغه مثالونه هم ور وړاندې کړو او دغه مسکنسپشنز څه دي. مونږ په کلیوال ماحول کې که داسې د خپلې یاندې کوم رای قایمون دا به غلطه وي. قدرمنو پروګرام لا جاري دی، خبرې ترې به پکې نورې مي ډېر مهم تپوسونه چې هغه زموږ او ستاسو دپاره ډېر زیات مهم دي. نو اخلو یو وړه شانتې دمه ستاسو ملګرتیا دې راسره وي. جی قدرمنو په پروګرام روغ صحت کې درته یو وارې بیا ستړي مشي وایو. ډېر محترم ډاکټر زیشان خان او ډاکټر صوفیا خان را سره د دغه پروګرام ښایست دی او را سره د صحت په باب لباندې خپله ماهرانه رای شریکوي. د دمې نه وړاندې د ګوډې چې موږ ورته په پښتو کې وایو د هغې د اپریشن په حق لباندې ډاکټر زیشان خان موږ ته خپله ماهرانه رای راکوله. یو پوښتنه تاسو نه او بیا چې دی نو د میډم طرف ته هم زه چې څه نه دی کښېنولی ما خو بس بیا به دې ټولې تپوسونه او که نه د دې سني زه خو په خپل چې دی نو پروګرام راټول کړم خو جنګ به ټول تاسو ته پاتې شي. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو وویلې چې د دې علاج ممکن دی، اریمای کې که تاسو دغه سرویسز ورکوئ خرچه پې څومره راځي هسې لکه لمسم د یو غریب سړي په وس کې شته؟ بالکل شته جی. داسې ده چې دې کې مونږ کم جوړونه استعمالو. هر یو کس وایي چې زه هغه څه شی استعمال کوم چې کم زما مریض ته هم فایده ورکوي او مریض هم دا غواړي. نو دې کې د دنیا ښه نه ښه کوالټي جوړونه او سره د هغې او زموږ د ټوله هسپتال خرچه تقریبا 3.5 لک روپۍ اندازتن راشي. کم چې زه تاسو له یو لنډ مثال درکم که داسې اپریشن همدغه دا کم جوړ چې زه تاسو یادوم دا موږ په انګلند کې کوو یا امریکا کې دا 8 نه 10,000 پاونډه پورې خرچه راځي چې کم تاسو که په پاکستاني روپو ته راوړ نو 6 لک روپۍ شوې. نو په هغه حساب باندې چې زموږ سرویسز چې کوم موږ پرووایډ کوو ډېر کم دي او که موږ علاقه کې موږ سره خوشه لکه نورو ښارونو والا سره وګورئ نو موږ هغې 100% کم پرایس باندې کوو او یو ډېر معیاري جي ډېر معیاري سرویس باندې. او دا یې وجه همدا ده موږ وایو چې خلکو ته فایده ورسي او خلکو ته پته ولګي چې دا اکچولي دې نه څونه فایده کیږي. تاسو لنډ مثال درکم چې صرف انګلند کې لکه برطانیې کې یو ملک انګلند هلته د کال 1 لک د ګوډې جوړونو بدلولو اپریشن کیږي. 1 لک. په امریکا کې 15 لک کیږي. صحیح. نو که دا یو خراب شی او کامیاب نه وي نو هغه قانون پاس کولو والا ملکونو کې بند شوی جي. اسې موږ چې کوم کار کوو لکه موږ انګریزانو ته ګورو که نه چې لکه دا لږ ډېر پوه خلک دی نو که هغوی کوم داسې ایکسپریمنټ کړي نو هغه بیا موږ هم د هغه تجربې نه ځان تېرو. اخته لګول یا چې اخته غورځېږي د هغې پاتې کېدل نن سبا لکه د انسان د ښایست په حقله باندې که موږ ووایو نو ډېر داسې ماهرین وایي چې یاره 80% چې کوم ښایست دی نو دا ویښته دي. نو که ویښته دي وغورځېږي او هسې هم ته چاته وګورو نو لومبې نظر په دغه تندي باندې غورځېږي. ډاکټر صاحبې ډېرې زه یم چې لکه داسې د امید رڼا راته چې دې نو ښکاره کړه چې دا د ویښتو د غورځولو مسله څه ده، وجه څه ده او د دې ممکنات شته چې بیا پاتې شي یا بیا روخیږي؟ جی د ویښته غورځېدلو ډېر وجوهات دي. مونږ همیشه چې کله هم کنسلټیشن کوو اولنی مونږ هم دا شی ګورو چې د هغې میډیکل ډایګنوسز یې څه دی. نن سبا که ډېر ماشومانو ته ایون ماشومانو ته کیږي او ډېر ینګ ایج نه شروع کیږي. ټولو نه کامن شی چې زه کوم ګورم هغې ته انډروجینیټک الوپیشیا وایي چې کوم د هارمونز په زیاتي په وجه کیږي. دا شی به مخکې مونږ میډل ایج اولډ ایج کې کتلو، نن سبا دا ټین ایج هلکانو او جینکو ته هم سټارټ شوی دی او ریزن یې چې کوم دی د هارمونل امبیلنس دی. نو ښځو کې خو نن سبا د ماشومانو جینکو کې پالیسیسټک اووریز یو کنډیشن دی هغې په وجې په فیس باندې ویښته راوځي، سر ویښته پرېوځي ورسره. هلکانو کې هم دا مسله ارلی ایج نه دا سټارټ کیږي. نو شروعات مونږ همیشه څه میډیسنز دي هغې نه اخلو او په میډیسن فیلډ کې هم چې کوم دی نو ډېر پروګریس شوی دی.
نو مخکې داسې شیزونه چې لکه خلکو به لږ هیزیټنسي سره لږ به هغې سره استعمالول، اوس هغه شیزونه هم چې کوم دی مونږه سیفلی استعمالولی شو. ها ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې لکه که موږ وګورو نن سبا دا داسې مې اورېدلي دي چې یاره د دې کم ویښته چې غورځېږي د هغې دپاره څه انجکشن یې لګي که داسې کم نور طریقې کار دا څه څیز دی؟ او جی نو چې څنګه ما تاسو ته وایي همیشه مونږ شروعات د میډیسنز نه اخلو، بیا هغې نه پس دویمه مرحله د سیمی انویزیو لیس انویزیو پروسیجرز داسې هغوی چې څه کې ډېر غټه سرجري نه وي پکاره. نو هغې کې به تاسو اورېدلي د پی آر پی ټریټمنټ شو، دا مونږ آفر کوو ریګولرلی. خو پی آر پی یو زوړ ټریټمنټ دی، ډېرې عرصې نه چلی ټرایډ ټیسټډ شی دی او ویښتو دپاره هم یوز کېږي، سکن دپاره هم یوز کېږي. عمدې کې نوي ویریشنز اوس راغلي دي. یو بل ټریټمنټ دی هغې ته پلیټلیټ ریچ فایبرین پی آر ایف ورته وایي چې کوم مخکې ډینټسټري کې یوز شوی دی، اورتوپیډکس کې یوز شوی دی، اوس نن سبا دا ویښتو گروث دپاره یوز کېږي. ډېر او دا شی چې کوم دی اوس مونږ ریسنټلی آر ایم آی کې سټارټ کړی دی، ریزلټ یې ښه دي، مونږ خپل پیشنټس ته روان کړي دي. نو چې هغې څنګه وي به مخکې انشاءالله مونږ شیر کوو هم د هغې ریزلټ. څو شمېره شته تقریبا څونه کسان به ترې مستفید شوي دغه؟ ډېر راځي جي، د منث کې کم از کم 10 پیشنټس خو چې کوم دي نو مونږ د دې هغه کوو سیشنز کوو، او دا صرف لا شروعات دي. مونږ هارډلی 3 میاشتې شوي دي د کووډ نه پس چې دا سروس سټارټ کړی دی. دې نه مخکې ته چې کوم دي نور څو داسې ټریټمنټس راغلي دي لکه څنګه سټیم سیل تھراپیز ورته وایي، پاکستان کې په شمار کې یو څو ځایونو کې کېږي. اوس مونږ هغې طرف ته اراده ده چې هغه هم آر ایم آی کې سټارټ کړو او هغې باندې ډېر ریسرچ هم شوی دی، ریزلټس هم ډېر زیات ښه دي. صحیح. ها د دې سره تړلې که دغه هم راته ووایې چې زموږ ډېر ملګري هغه د ټرانسپلانټ طرف ته ځي. ډېر خلک چې دي نو هغه ته خوشحاله دي، ډېر ته نه دي خوشحاله. نو ټرانسپلانټ تاسو هغه سروسز ورکوئ؟ ټرانسپلانټ جی زیات د کوي څه ډرمټولوژیکل سرجنز دي هغه هم کوي، خو زیات د پلاستیک سرجري په ډومین کې راځي. ښه جي ښه. نو زه خو پرسنلی په دې ټایم د ټرانسپلانټ سروسز نه پرووایډ کوم. ښه جي ښه. پی آر پی پی آر ایف پورې ما خپل یا د سټیم سیل تھراپي ده دوی پورې خپل هغه پریکټس ساتلی دی. هغې نه مخکې بیا مونږ ټرانسپلانټ سرجن ته چاته ضرورت وي نو بیا هغې ته ریفر کړو. یو داسې ده چې چونکې اوس دا د یخنۍ موسم دی، زموږ زیات ملګري چې دي هغه نور ته کینی، نور ته په ناسته باندې زموږ ځینې ملګرو اکثر دا شکایت چې یکدم چې دی بدن داسې چوکه چوکه شي او هغه ګرمي پې راشي، دا څه وجه ده؟ د دې هم ډېر ریزنز کې دی شي. کامن شی یو خو ورته فوټو سینسیټیویټي لکه د نور نه الرجي د حساسیت دی دا هغې سره کېږي او هغې خلکو ته بیا پکار وي چې خپل نور ته ایکسپوژر کوي، خو لکه په طریقه باندې که ډایرکټ ورته مخ نه کوي داسې نه کینی او سن بلاک استعمالوي ریګولر. ځینې خلکو ته که بیا ډېره زیاته مسله شي نو هغه بیا انټي الرجیک انټي هسټامینز ورسره خوري. او ځینې خلکو ته د ایگزما خشکي مسله وي او هغه چې بیا نور ته کینی نو هغه خشکي مسلې په وجې ورته دا خارښ پیدا کیږي. جی سے الرجیک ورنه وي توري او کې دي چې لکه دغه څه وجه ډاکټر صاحب بیان کړل. ډاکټر صاحب درته وایي مونږ چې دي د دې ځینې تنانو لکه سټ ووړي که نه، څوک وایي بالښت یې ورانو، څوک وایي د معده کې داسې چل دی. نو لکه مختلف قسمه داسې چې دی سټیریوټایپس چې دي هغه په معاشره کې ګرځي را ګرځي، د دې سټ دا وخته دا څه وجه ده؟ د دې جی بلا وجې وي اکثر پکې دای جی کامن خبرې پکې دای زموږ د دې ناستی پاستی طریقې کار غلط وي. که تاسو کتلی جی مونږ نن سبا هر یو کس خو موبایل فون دی، اپ ټابلیټ دی، خلکو سره لیپټاپ دی، هغې ته مونږ جی هر وخت سټ داسې ټیټ کړی نیولې. بله خبره دا چې که مونږ ټي وي ته ناست یو نو زمونږ د خلکو په کرسۍ کې یا هغه صوفه کې ناستې هغه پوزیشن عام غلط دی جی. بالکل جی. که په ځمکه هم مونږ کینو نو په ځمکه ناستې هم طریقې کار غلط دي. بل مونږ کرسو کې هم هر یو کس کوشش کوي چې داسې بل بالغ تکیه دا هم څه داسې خلک دي چې د هغوی پروفیشن دی نوکري ده. لکه اوس زموږ فیلډ داسې دی چې زما بعضې نیم اپریشن 4-5 ګنټې وي، نو هغې نه پس 2 ورځې زما هم سټ درد کوي. نو خپل د پاسچر مطلب دا ناستې پاستې سټ څنګه ساتل، د دې احتیاط دا چې ډېر زیات ضروري دی.
دویمه خبره دا ده چې څه ډېر عام ورزشونه دي چې په کم باندې ستاسو 4-5 منټه لګي هغه چې که تاسو روزانه کوئ هغې سره ستاسو د سټ دا تکلیف ډېر ښه وي. بل د سټ سره جی سر تکلیف هم کیږي، سټ سره اوږه ستاسو هم شامله ده. نو که د کم که سټ درد کوي اکثر تاسو وایي جی دا سټ مې درد کوي ورسره اوږه کې هم تکلیف دی یا د اوږې د وجې نه دا سټ هم درد کوي. تاسو یا کومه انټرسټینګ او ښکلې خبره وکړه زموږ د خلکو هر څه دا دغه دی جی وایي دا مې معدې سره دی یا ګیس دی وټامین سي پکې کمه ده. نو پخوا به جی دا خلکو خبره کوله چې دا معده چې ده دا د ټولو بیماریانو مور ده یا دا قبض چې دی که نه دا نو داسې څه ساینسي دغه ورسره نشته چې خو ټولو نه زیاته ضروري خبره زموږ د ناستي پاستي دا طریقه کار دا چې ډېر زیات ضروري دی. زموږ اکټیویټي لیول کم شوی دی، هر یو کس اوس کور دننه ناست دی جی ګرځېدل را ګرځېدل ورزش وغیره دا شی نشته. نو خپل د ناستې پاستې دوران کې خپل املا ته سټ ته دې ته احتیاط چې دی جی دا د ټول نه زیات لازم شیز دی. ستاسو د دواړو ډېر زیات مشکور یو چې راته مو وخت راکړ او ما خو د دغې خبرونه چې دی همدغه زده کړله چې قدرمنو که څه هم زموږ په بدن کې مسالې رامنځته کیږي د دې دپاره رب ذوالجلال هم چې دی موږ ته په معاشره کې دغه ماهرین چې دی هغه راپیدا کړي دي. نو پکار دا ده چې لکه موږ د علاج اړخ ته لاړ شو او موږ چې دی یو ماهر ډاکټر سره کینو، موږ یو داسې ځای ته لاړ شو چېرته چې موږ ته ټول سهولیات هغه موجودي. نو وخت چې دی نو لنډ تنګ او بس خبرې لنډې لنډې وایه د لارې منځ د څوک به ځي څوک به راځي نه. نو انشاءالله چې په راتلونکي وختونو کې به دغه لړۍ هم دغه شانتې قدرمنو دوامداري موږ به په ارتوپیډک باندې هم تاسو سره دغه ډاکټر زیشان او ورسره ډاکټر صوفیا خان چې دی هغه ستاسو تر وړاندې راولو. په مختلفو وختونو کې به د دوی سره داسې نورې مسلې هم ږدو، د دوی واټ ته به هم ځو او هلته کې به هم کوشش کوو چې نور داسې کم رپورټس یې انټرسټینګ چې هغه ستاسو تر وړاندې راولو. یو ځل بیا ستاسو د دواړو ډېره زیاته مننه کوو چې راته وخت راکړه، ډېره زیاته مو مننه کوو. او قدرمنو تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې پروګرام روغ صحت ته مو وخت ورکړو. دا پروګرام تاسو ته د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته باندې وړاندې کړی شو. د خپل ځان او د خپل چاپیرچل ډېر زیات خیال ساتئ. د خپل ځان د حفاظت سره سره د خپل که ستاسو په مهلت کې څوک هم داسې چې هغوی ته ستاسو ډېر زیات ضرورت وي، ضرورتمند دي، علاج وس دس نه لري، نو هغه هم کوشش وکړئ چې هسپتالونو ته یې د ځان سره ملګري کړئ او موږ ته هم ډېرې زیاتې دعاګانې کوئ. د خدای په امان.